بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر سراج کمال صاحب کوم چې په حافظ صاحب باندې یو ویډیو جوړ کړی د هغه په یو تقریر په حصے باندې د هغې وضاحت لږ ضروري ګڼو او د هغې په باره کې یو څو خبرې در سره شیر کوو. امید دا دی چې یاره دا خبرې به کیدای شي چې ډاکټر صاحب ته هم ورسي او که ډاکټر صاحب ته هم نه رسي نو چې کوم غلط فهمیانې جوړې شوي دي نو هغه غلط فهمیانې به د یو حده پورې واضح شي انشاءالله. اوله خبره دا ده ډاکټر صاحب چې دا ویډیو تاسو ښکارېږي دا چې تاسو پوره نه ده کتلي، ځکه چې د دې ویډیو نه مخکې او د دې ویډیو نه وروسته هم هغه تفصیل ویلی دی چې قام پرستي ولې نه ده پکار. قام سره محبت کول، له قام سره مینه کول، د قام د حقوقو دپاره جنګ کول دا جایز دي، خو خپل قام د بل قام نه چوت ګڼل دا نه دي جایز. دا د حافظ صاحب مفهوم دی او دغه مفهوم ستاسو په خبرو کې هم ظاهرېږي. تاسو هم دا ووایئ چې ما دوه ځله تفسیر کړی دی او زه د احادیثو نه خبر یم، نو تاسو به د دې خبرو نه ډېر خبر یې، زموږ نه به شاید چې ډېر پوهېږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخرنۍ خطبه کې دا ویلي دي چې عربي ته په عجمي باندې، عجمي ته په عربي باندې څه فوقیت نه دی حاصل. او دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې په سنن ابن احمد کې چې دی نو هغه دا حدیث نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د قومیت په نوم باندې خلک راټول کړل، د قومیت په نوم باندې جنګ وکړو او د قومیت په نوم باندې مړ شو، دا سړی زموږ نه دی. د دې مطلب دا دی چې قومیت په اسلام کې د پہچان د حده پورې ټیک دی، او که د قرآن او د حدیث نه علاوه هم وی نن سباني چې کوم ریسرچ راغلی دي په هغې کې هم دا خبره ده لکه که تاسو یوال نو هراري کوم چې ایتیسټ دی هغه په 21 لیسنس کې دا وایي چې کم نظریه یا کم ګروپ چې د ډي ان اے په بیس باندې جوړ شي نو په دې کې د شعور او د دلیل کمی راځي او په دې کې صرف د جذباتو بهتات په دې کې، او چې کم ځای کې د جذباتو بهتات نو هغه د قوم، هغه د دې قوم دپاره په خپله هم او د دې علاقې د امن دپاره هم هغه نقصان ده دی. دا نه یوازې د نه ډېرو خلکو دا رایه ده چې قوم پرستي خپل قوم د بل قوم نه بره ګڼل دا څومره خطرناک څیز دی. یو سړی د خپل قوم سره محبت ساتي دا ټیک خبره ده، یو سړی چې کوم دی نو هغه د خپل قوم د حقوقو خبره کوي دا هم ټیک خبره ده، یو سړی د خپل قوم باندې چې کوم ظلمونه کېږي د هغې خلاف راپاڅي دا هم ټیک خبره ده. خو خپل قوم د بل قوم نه چوت ګڼل دا چې کوم دی نو دا نه مذهب ته دې اجازت ورکوي، نه انسانیت ته دې اجازت ورکوي او نه چې کوم دی نو یو سیولایز سوسایټي ته دې اجازت ورکوي. بله اعتراض تاسو چې کوم دی نو هغه دا دی چې ګیلمن وزیر کوم چې د خپل ملګري د لاسه د یو ټورنمنټ کې د جګړې د لاسه هغه وفات کړی شو، د هغه په جنازه کې تاسو شرکت ولې نه دی کړی؟ نو ټیک ته جماعت اسلامي شرکت به نه یې کړی، خو څوک یې منې کړي نه دی چې د جنازې له تاسو مه ځئ. ډېر خلک تللي دي او هغوی جنازه کړې ده. درېیم اعتراض تاسو په مشتاق صاحب باندې دی چې مشتاق صاحب ته په دھرنا کې تقریر ولې نه دی میلاو شوی. نو د هغې وضاحت دا دی چې مشتاق صاحب سره فی الحال تنظیمي یوه عهده هم نشته، مرکزي صوبایي تر دې پورې چې د کلي عهده ورسره هم نشته د جماعت اسلامي. نو د کومو خلکو سره چې عهده شته هغوی ته موقع میلاویږي، بلکې په هغوی کې هم ډېر خلک دا دي چې هغوی ته موقع نه ده میلاو شوي او داسې په 40-50 خلک دغه درنه له راځي نو ټولو ته خو تقریر میلاوېدی نه شي. نو د عام کارکون په حیثیت هغه هم راځي او ډېرې موقع راغلي چې هغه سټیج ته هم رابللی شوی دی، په سټیج ناست دی، خو عهده چې کوم دی نو هغه د ده سره ذمهداري یا داسې یا موقع به نه جوړه شوې کیدای شي چې ده ته په مستقبل کې د تقریر کولو موقع هم میلاو شي. نو دغه خبره ده. خو د دې سره ریلیټډ چې کوم دی نو پروفیسر ابراهیم صاحب کوم چې د بنو ولسي پاڅون، تاسو د ولسي پاڅون خبره وکړه، د هغې صدر پروفیسر ابراهیم صاحب دی، نو هغه ته موقع میلاو شوي ده، هغه باقاعده په دې باندې خبره کړې ده او د هغه سره سره ستاسو د بنیر حلیم باچا ته موقع میلاو شوي ده او هغه په دې باندې خبره کړې ده په امن باندې او د پښتنو په موجوده پوزیشن باندې، تر دې پورې چې حافظ صاحب په خپله باندې هم ډېر موقعو باندې د اپریشن مخالفت کړی دی او په دې باندې یې خبره ښه په سختۍ سره کړې ده. بل تاسو دا وایئ چې یاره جماعت اسلامي والا فتوې لګوي، نو تاسو په تاریخ کې یوه فتوه دا نشئ ښوولی چې جماعت اسلامي په چا باندې د کفر فتوه لګولي. فتوې چې کوم خلک لګوي هغه نور خلک دي. په جماعت اسلامي کې اهل تشیع شته، په دې کې اهل حدیث شته، په دې کې بریلوي شته، په دې کې سنی شته، په دې کې وهابي، په دې کې هر یو قسم خلک شته. او دغه خو د اهل سنت چې ځان ته وایي یا چې دا نور ګروپونه ځان ته وایي دا یو اعتراض هم په جماعت اسلامي کوي چې تاسو کې سره ټول خلک څنګه دي. د جماعت اسلامي یو عالمي تنظیم دی، صرف د پاکستان او د 400 او داسې د یو څو زګونو تنظیم خو دی نه، دا خو عالمي تنظیم دی، په دې کې به هر قسمه خلک
نو په دې وجه باندې دغه خبرم ستاسو لکه غلطه په دې وجه ده چې جماعت اسلامي چېرته به چا د کفر فتوې نه دي لګولي. تاسو د افغان جهاد خبره وکړه چې افغان جهاد کې جماعت اسلامي څه اخیستې وه. نو دا د جماعت اسلامي د نظریې مطابق هغوی څه اخیستې وه او خپل خلک هلته کې تللي وو. بېشکه ته ورته فساد ووایه، ستا مرضي د نظریاتي اختلاف په هر ځای کې ممکن دی. جماعت اسلامي والا ته په خپله نظریه ګوري، ته په خپله نظریه باندې وګوره. خو یو خبره دا ده چې کم خلک ځان ته قام پرست وایي نو هغوی بیا د بر پښتونخوا دپاره څه چل کړی دی، څه یې کړي دي. کله چې په هغوی د روس حمله شوې ده، کله پې د امریکې حمله شوې ده او کله پکې خپل جنګونه شوي دي، نو د دې ځګې چې کم ځان ته قام پرسته خلک وایي نو دې قام پرستو د هغه خلکو دپاره څه منډه ترړه کړې ده، څه یې ورله کړي دي. دغه هم یو سوال دی چې نه یې ورله ټوپک راغستی دی. هغه پښتو کې خو ویلی کېږي چې خبره د خدای دپاره او ډانګ د رور عزیز دپاره، نه یې ورله ډانګ راغستی دی او نه یې ورله چې کوم دی نو څه خبره کړې ده. الټه پښتنو یو مشر دا خبره کړې ده چې که فرض که روس افغانستان فتح کو او په تورخم باندې راتلل پاکستان یې فتح کوو نو موږ به سرې ټوپۍ او سرې جنډې لګولي او موږ به ورته په استقبال کې په تورخم ولاړ یو. نو دا بیا د قام پرستۍ کم لیول دی چې هلته کې کومو خلکو زموږ په قوم باندې زموږ په خلکو ظلم کړی دی او هغه خلکو ته دلته په استقبال کې ودرېږي. دا د قام پرستۍ بیا کمه نمونه ده چې موږ بیا قام پرستۍ ته په کم نظر باندې کتې شو. دا خبر تاسو د ژوندي فرعون وکړه چې ژوندي فرعون ته تاسو څه نشئ ویلی. نو د وخت چې کم ظالمان دي هغه صرف حافظ صاحب چیلنج کړي دي. که هغه سیاسي خلک دی، که هغه د اسټبلیشمنټ خلک دی، که هغه سرمایهدار دي او که هغه هر څوک دي، خو چا چې په دې قوم ظلم شروع کړی دی هغه صرف حافظ صاحب نن سبا چیلنج کړي دي په دھرنا کې. نور خلک صرف حمایت کولی شي او یا الټه د حافظ صاحب مخالفت کولی شي، نور څه نشي کولی. بله او لازمي خبره تاسو دا وکړه چې جماعت اسلامي د هر څه د راولپنډي په مرځای باندې کوي. نو که فرض د دې مطلب دا دی چې یاره جماعت اسلامي د راولپنډي بی ټیم دی یا د اسټبلیشمنټ، نو که فرض که جماعت اسلامي د اسټبلیشمنټ بی ټیم وی نو دوی له به څه مراعات هم ملاوې ده، ځکه چې خلک خپل بی ټیم ته مراعات خو ورکوي. هسې خو بی ټیم څوک نه ساتي. نو جماعت اسلامي ته خو بی ټیم دي ته خو په 12-1300 چې کم نن سبا پارلیمنټیرین دي په پاکستان کې، په هغې کې صرف د دوی 3 MPs دي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي یو قسم نشته نن سبا، په سنټ کې یو قسم نشته. او کم چې د چا بی ټیمي هغه ته بیا په مرکز کې حکومت ورکوي، په صوبه کې ورته ورکوي، په سنټ کې وله ورکوي، مختلف عهدې هغوی ته ورکوي. نو دا څنګه بی ټیم شو چې دوی ته صرف د چغو د نارو او د درنو لپاره اجازت میلاو شو نو بی ټیم شو. الټه د دوی نه د کراچۍ میئرشپ واغستو، د دوی نه الټه سیټونه واغستل، د دوی نه الټه چې کم دی نو په دیر کې، په کراچۍ کې، په پنجاب کې چې کم د MNAs او د MPs سیټونه هغه په 47 کې چینج کړه، هغه په زبردستۍ واغستله. او ډیر خلک بیا داسې هم شته چې هغوی دلته کې ناکامه شو د PTI د اکثریت او د سټیټ پاور د وجې نه په صوبه کې. هغوی لاړه په بلوچستان کې چې کوم دی نو د هغه ځای نه سینیټران شوه. نو اوس بی ټیم کم یو کس شو، دا بی ټیم شو که نه هغه بی ټیم. تاسو په اخره کې یو خبر دا ده چې ټول مذهبي پارټیان یو مذهبي سوچ والا خلک یو ځای کېږي، ولې نه؟ نو دا خو د هر چا نظریاتي اختلاف یې په هغې نه یو ځای کېږي. دغه شانتې خو قوم پرستان هم ډېر زیات دي. عوامي نیشنل پارټي دی، PTM دی، د هغې سره چې کم دی نو د شیرپاو ګروپ دی، د هغې سره چې کم دی د اچکزی ګروپ دی، داسې به کېدای شي چې نور هم ډېري. دا ټول بیا ولې نه یو ځای کېږي چې د دوی یو جبه ده، یو ارسایي دین، دا ولې نه یو ځای کېږي؟ ځکه چې د دوی په منځ کې بس د طریقه کار اختلاف وي، سبا نظریاتي اختلاف وي، ځکه نه یو ځای کېږي. دغه شانتې د طریقه کار د اختلاف یا څه ناڅه نظریاتي اختلاف، تنظیمي اختلاف په مذهبي پارټیانو کې هم دی، د هغې په وجه هغوی نه یو ځای کېږي. د دې وضاحت چې کم دی نو د دې ضرورت ذکر آلو چې تاسو د حافظ صاحب یو ویډیو د هغې یوه ټوکړه باندې تاسو بحث کړی دی، د هغې آګې پیچې چې څه دي د هغې نه مخکې وروسته هغه تاسو نه کتلي دي او نه هم د هغې څه زحمت کړی دی. او کم چې ډېر زیات ځان ته قام پرسته او جذباتي خلک وایي هغه درته ویل ډن او ویری ګوډ او شاباس لیکي په کمنټ کې، خو لکه هغوی هم دا تقریر پوره اورېدلی نه دی. که فرض که پوره یې واورېدو نو ستاسو د هغه په خبره کې داسې څه دونه غټ فرق نشته دی. خو فلحال د جماعت اسلامي د وضاحت دا خبرې چې کوم دي دا په ډېر احترام سره تاسو ته رسول غواړو. شکریه.